تنظیمونو او د جرګو مشران دي که د مختلفو پیشو مشران دي که د مختلفو سیمو مشران دي زه دا ټولې جرګه ټول منبر چې کوم دي دا د ځان مشران شمارمه تاسو زما مشران یئ تاسو زما عزتمن یئ تاسو زما قدرمن یئ زه ستاسو د پښو خاوره یم زه ستاسو د خپلو خاوره یم زه چې خپله خبره پوره کومه چې هر څنګه هم دا ملت دی ای د وطن مشره تا سل پهورونه وړي دي منم تا سل کیسې وړي دي تا د دښمن ګزارونه هم وړي دي تا د خپلو ګیلې هم وړي دي ته ډېر سوی ژوند کړی دی زه پوهېږم په تا به د خپلو پردو ډېر الزامونه وي خو الزامونه په سینه تېرول هم آسان نه دي د خپل ملت باندې د بیا هم نن په دغه پنډال کې د دغې ملت د ښېګڼې دپاره راټول شوی نو زه تاسو ټولو ته په دواړو لاسو سلام کومه نماینده خلک یې خدای ورته آباد لره محترمو زه یقینا ډېر اوږد خبرې نه کومه د قرآن شریف د یو آیات په مفهوم باندې خپل تقریر شروع کومه لوی رب لوی څښتن چې دنیا جهان د هر څه مالک دی قادر دی رازق دی او د هر څه خالق دی د هغه یا عظیمه خبره چې زموږ په خولو هم ورځي ځانونه راته دومره وړوکي وښکاري چې بیانولی نه شم الله پاک فرمایي چې زه د هغې قام حالات نه بدلوم کوم قام چې خپل حالات خپل نه بدلول غواړي یقینا چې نن پښتون راټول شوی دی دا قام خپل حالات بدلول غواړي نو د خدای پاک فیصله بیا موجوده ده په خپل رب خو یقین لرئ د لوی رب فیصله دا ده چې کوم قام خپل حالات خپل نه بدلول غواړي زه حالات نه بدلوم دا مفهوم دی علما به وروسته خبره کړي هغه به لا هم په تفصیل خبره کولی شي دا د کیمرې والا محترم زه د دغې شور نه ډسټرب کېږم لږ منظمه راوړئ زما محترم مشرانو انتظاماتو کې کمی شته دی خو د حالاتو نه تاسو خبر یئ په پروژې معلومات دې ته مونږ فارم راټول کړي یو د ده هم جاسوس ګرځي په دې خاوره چې په کومو ټینټونو کې پراته وه په هغه یې اول انسوګیر شروع کړ چې د خلکو سترګې کار پرېږد او بیا یې د هغو غریبانو د هغو شهیدانو چې وینې په دې وطن تویوي د هغو ورکو خلکو چې د منځ یې اوښکو یې په سیلاب پسې پرې شوې او د دغې وطن دا ته ټول د شهیدانو خپل خپلوانه هغه ته یې اور ورکړه په هغه ورځ معلومات یې وسپدل په باجوړ کې زموږ هغه ټیم چې هغه ډاکومنټري جوړوله په یوه واقعه هغه یې ونیول موبایلونه یې ځینې یوړل په دې وطن کې دا پنډال چې موږ او تاسو یو ځای کې ناستلو پکې زما د وطن عزتمن علما کرام راتلل زما دا سپین ږیري قبایلي علاقایي ملکان خانان مشران راتلل زما د هرې پیشې مشران راتلل او د هر سیاسي ګوندونو مشرانو وعده کړې وه چې درځو د هغې پنډال هېڅ یې نه پرېښودل او بیا په آخر کې د څلورو ځوانانو په شهادت په تامېدو پرسه دلته دا خاوره دا پنډال سره راجوړ شو په انتظاماتو کې ډېر کمی دی تاسو د پرسې نه تاسو د تاجونو لایق یئ خو په دې خړه خاوره باندې د وطن په خاطر ناست یئ تاسو ته سلام محترمو په زرګونه کاله دا سړي مه غږېږئ ولې کوئ ډېر مهمه خبره ده په زرګونو کاله د ایشیا په زړه کې یو قام آباد دی چې په الفاظو کې پښتون یادېږي په لهجې کې پښتون او پښتین نام یاد دی او په کل کې افغان لفظ ورته استعمال دی محترمو دا قام
په زرګونو کالونو نه په دې خاوره باندې آباد دی د خپل دین د خپل ثقافت او د روایاتو مطابق ژوند تېروي او بیا په نږدې 200 کالونو کې د یو جنګ سره مخ دی. زه په تاریخ تبصره نه کوم ولې چې د تاریخ تبصره د هر چا خپله ده. څوک ورته په یو نظر څوک ورته په بل نظر ګوري. خو په 1818 کې نن نه 200 کاله 206 کاله مخکې د رنجیت سینګ په نامه باندې خالصایي فوجونو د پښتنو په سلطنت په افغان وطن باندې برید وکړ چې پېښور او دا سیمې یې د جبر لاندې کړلې. په 1835 کې دی په زور د دې خاورې نه وباسل شو. په 1838 کې فرنګی راننوته. په 1838 پره یو جنګ وشو. 1888 تر 88 او 81 پره دوم جنګ وشو. په 1893 کې پښتانه افغانان په منځ کې سره بیل کړل. دې خوا پښتانه چې یو سیمه یې د فاټا یو سیمه یې د NWSP او یو سیمه یې لویه د جنوبي پښتونخوا د بلوچستان په نامه یاده شوه. د دوی پهچان د دوی چې پیغمګلي وه هغه یې ور ورکه کړله. الله پاک په قرآن شریف کې فرمایي چې ما انسانان قبیلې قبیلې پیدا کړل د څه دپاره؟ د پیژندګلو دپاره. دوی پیژندګلي ختموله خو هېڅکله دا نشي کولی. ځکه هم چې د دنیا فلسفران د دنیا پوهان د دنیا ساینسدانانو هر څه ایجاد کړي دي خو خدای چې کوم تخلیق کوي تر اوسه پرې انسان لا نه دی کړی. قانون او ژبې خدای پیدا کړي دي. نه یو ساینسدان پیدا کولی شي نه یو فلسفر جوړولی شي نه د دا یو د لیډر کار دی نه د سیاست کار دی. دا د خدای تخلیق دی. یقینا دا به کېږي نه. زه ګیله نه کوم د بل څه نه خو مثال در کوم. کشمیری یو قام دی مظلوم دی خو که په هندوستان کې آباد دی او که دلته آباد دی نام یې بیا هم کشمیر دی. بلوچ که په ایران کې آباد دی که په پاکستان کې آباد دی نام یې بیا هم بلوچ دی. پنجاب که په هندوستان کې آباد دی که په پاکستان کې آباد دی نام یې بیا هم پنجاب دی. دا یوازې پښتانه وو چې دوی د خپل نام نه دوی د خپل افغانیت او پښتونولۍ نه بې برخې کړل او هغه یې د دې ورته وګرځوله. دا جنګ چې په 1818 کې دا جنګ چې په 1818 کې شروع شوی و د هغې ځای تفصیلات زه نه بیانوم. زه راځمه یوازې اوسني حالاتو ته چې هغه زه درته بیان کړمه. محترمو دا جنګ بیا په 1947 کې چې تقسیم وشو په 93 کې دی د هند برخه جوړ شو بیا د پاکستان برخه جوړ شو. په 1970 کې بیا دا وطن بیا د جنګونو د دنیا د لویو قوتونو مرکز جوړ شو د جنګونو دپاره او دې خاوره ته زورور راغلل. زموږ خاوره یې نیوله. ای زما سپینګیریو ای زما علما کرامو ای زما د وطن ملکانو خانانو ای زما د سیاسي ګوندونو لیډرانو او زما خویندو یوه خبره واضح کومه. ترهګر هغه وي چې د بل په کور ورننوځي. ترهګر هغه وي چې د بل مال ولوټي. ترهګر هغه وي چې د بل انسانان ووژني. دنیا بیا ثابته کړي پښتون افغان د چا په کور ورننوتی و. دنیا قوتونه راتلل زموږ په کورونو راننوتل. موږ د چا وسایل نه دي لوټلي. د دنیا جهان طاقتونه راغلل زما وسایل یې لوټل. موږ د چا هم سړي باسیته کام نه دي وژلي. موږ یو کام ته دننه نه یو ورداخل شوي. موږ نه په امریکا بمبارونه کړي دي نه مو په چین بمبارونه کړي دي نه مو په روس بمبارونه کړي دي نه مو د دې بل په واکدار بمبارونه کړي دي. دوی راغلي دي زموږ په خاوره یې بمبارونه کړي دي. بیا په 2001 کې په افغان وطن کې جنګ شو. ډېره مهمه خبره درته کومه. په افغان وطن جنګ په یو بنیاد امریکې شروع کړه. امریکا ویل چې اسامه بن لادن په ما باندې حمله کړې ده. زه چې کوم ملک اسامه بن لادن ناست وي
زه به هغه ملک ورانوم. دوی راغلل افغانستان یې په افغانستان یې کارپېټ بامونه دا غورځول شروع کړل. خو یو خبره نن زه د دغې جرګې مخ ته ناست یم د امریکې د یونایټډ نیشن نه تپوس کوه چې که په یو سړي پورې پوره ملک ورانول جایز و نو دا سړی خو په کتابات کې وختلو. دا بیا خو دا نه وایم چې دا ځای دې ولنه کتابه خو په هر ورځ دا جواز ولې ورکوه. خو یو خبره مه وایې دا معلوماتي کړه. او یو خبره کوم که یو سړي دپاره یو وړوکی اپریشن ضرورت و نو تا خو په د 2001 اول اخبار نیویارک ټایمز کې اول خبره دا راغله چې اسامه په توره بوره کې دی. نو تا یو وړوکی اپریشن لکه دلته چې کولو هغه بیا د هر ځای دپاره ولې نه و جایز. لهذا دا اسامه بن لادن خبره نه وه. دا په دې خاوره باندې د چین امریکې او د دنیا د قوتونو په خپل منځ کې د جنګ منصوبې وې چې هغې دپاره یې په دې وطن کې خپلې منصوبې جوړولې. د 2001 هغه جنګ په 2003 نه پس اول قبایلي اضلاع د واڼه په خاوره باندې دلته شروع شوی دی. محترمو څوک دې ګیله نه کوي. نن موږ معلومات سره شریکوو. دا چې اول شروع کېده نو کمانډر بیک محمد چې کوم و دغه مشري کوله. دا د وسلوال تنظیمونو مشر و او د پاکستان پوځ د ده پر خلاف باندې د یو اپریشن اعلان وکړ. زه دلته سپین ږیري ناست دي او هغه خلک ناست دی چې په دې خاورې په خپلو سترګو کې لیدلي وي. کمانډر بیک محمد په 1995 نه پس په 1990 کې د دغې ځای نه افغانستان ته د جهاد دپاره تللو. هغه ټریننګ چا ورکړی و چې په 90s کې د نوې په دهایي کې ورکولو. د چا په ملګرتیا دوی د دغې ځای نه تلل هغه ښکاره خبره ده. د دغې ملک ادارې د دنیا د قوتونو په امدادونو باندې دا کار کولو. نو آیا دا چې د کوم سړي خلاف دا اپریشن شروع کولو زما د دې سپین ږیرو د دې ټریننګ ورکړی و؟ دوی پیسې ورکړې وې؟ نه، زما د وطن یوه جرګه نه وه ورته شوې. زما د وطن یو چا نه وي ورته ویلي. دا ستا د پالیسیو نتیجه وه. دا زمونږ د کام د پالیسیو نتیجه نه وه. خبره ورانېدله، خبره غرقېدله او تر دې ځای پورې راغله چې نن د پښتون وطن یو کوڅه داسې نشته دی چې هغه ویر ځپلې نه وي او هغه